الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاثة شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنهم جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم د سکینې لکه لارمه بندوي د سکینې خو لږ زیری تاسو راځي په لار کې کینئ دا الله رب العزت فرمایي چې کله مجرمان قیامت کې راشي نو جهنم ته د حساب کتاب نه وروسته ورمخکې کی نو د جنت د جهنم دوارو غگان به ورته داسې وایي چې انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون لاړ شئ هغه څیز ته چې وایي تاسو دنیا کې په هغې باندې به تاسو دروغ ویل چې تاسو ته به د خدای بندگان ویلي چې دا شرک او کفر او بیدینی او بد عملی او بد چلنی دا گناهونه پرېږدئ کنه الله تعالی به هم په جهنم کې واچي الله و تاسو له په جهنم کې مختلف قسم عذابونه درکي نو تاسو به ویل دا اسې دب کشپ کا ده او نه قیامت شته دی او نه هلته حساب کتاب شته دی او نه هلته جهنم شته دی او نه پکې اورونه شته او نه پکې عذابونه شته نو فرشتې به ورته وایي زبانیه چې انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون لاړ شئ هغې جهنم ته هغې اور ته هغه عذابونو ته چې وایي تاسو په هغې باندې نسبت د دروغ هم ورته کوو او دا اجمالي دغه وه تفصیل دا دی څه شي ته لاړ شئ انطلقوا الی ظل ذي ثلاث شعب لاړ شئ هغه سوري ته چې خاوند د دریو حصو دی د دریو حصو دی نو یو خو کفارو مشرکانو همیشه د الله په دین پورې استهزا او ټوکې کړي د الله په پیغمبر پسې ټوکې کړي په حق پرستو نیکانو صالحانو پسې همیشه ټوکې کړي نو الله رب العزت په قیامت کې هر سړي ته عذاب من جنس العمل ورکوي چې چا استهزاګانې کړي دي نو هلته به ورپورې فرشتې استهزا کوي لاړ شئ سوري ته سوری دی عذاب دی د جهنم د لوګي سوری دی نو د جهنم د لوګي سوری خو سوری نه دی که نه سوری خو دې ته وایي چې هغه د نور نه سړی بچ کوي او د نورو افاتو بلیاتو نه بچ کوي نو هغې ته سوری وایي دا خو جهنم دی تعبیر یې نه په سوري باندې کې استهزاء و تحکما بهم دا په هغې پورې ټوکې کوي لاړ شئ هغه سوري ته ورشئ او سوری به صحیح د جهنم نه چې کوم دون پورته کېږي دون او لوګي د هغې سوری وایي او ذي ثلاثه شعبین چې خاوند د دریو حصو دی د دې جهنم نه به چې کوم لوګی راپورته شي نو هغه به په دې خپل منځ کې درې برخې به شي درې نو ځینې به د جهنمیانو پرې سر باندي او ځینې به تې ګس طرف ته او ځینې به تې نه ښي طرف ته ادې به پرې منځ کې دا بر د سوري د قیامت په ورځ باندې
دا د سورې دی او د دې په مقابله کې مؤمنان به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ناست هغوی به په چینو کې به نه به ورته د اوبو ضرورت وي خو هلته به ورته چینې لګېدلي او نه به په هغوی باندې څه ګرمي راځي نه به هغوی ته څه تکلیف رسي لا ذلیلن داسې سوری دی چې دا د سوري کار نه ورکوي لا ذلیلن معنا دا ده چې هغه منفعت چې په سوري کې دی چې سړی د ګرمۍ او د نور نه بچ کوي نو هغه فایده په دې کې نشته دا نه تاسو د نور د جهنم د ګرمۍ نه بچ کوي او نه تاسو دا د جهنم د لمبو نه بچ کوي ولا یغنی من اللهب او نه دا دفع کوي او فایده ورکوي من اللهب د هغې لمبو نه نه تاسو د لمبو نه بچ کولی شي او نه تاسو د ګرمۍ نه بچ کولی شي او خبرې دا څنګه اور دی انها ترمی بشرر کالقصر انها یقینا دا اور او دا جهنم ترمی اولی بدا بشررن پس پرغو باندې کالقصر پشان د بنگلو باندې شرر جمع د شرارتون ده هلکه دا پلانې شرارت کوي په پښتو کې موږ وایو او شرارت سپرغۍ ته وایي سپرغۍ پیژنئ سپرغۍ دې ته وایي چې سړی اور بلی نو بعضې لرګو کې دا یو خصوصیت دی چې یو ټک کوي نو ټک سره هغه ځای ته چې کوم دی نو دغه غورځئ ده اور حصه غورځئ هغې ته موږ په پښتو کې سپرغۍ وایو او په عربۍ کې ورته شراره وایي او جمع شرر دی دا داسې اور دی چې اولی به دا سپرغو لره کالقصر په شان د بنګلو باندې دونه به غټې غټه یو هغه اور به دونه یوه سپرغۍ ولي چې هغه به د بنګلي عمري په غټوالي کې تشبیه قرآن ورکړه د بنګلي او د ماڼۍ سره او کأنه جمالات صفر گویا کې ته به وایې چې دا سپرغۍ چې دي دا هغه اوښان زیړ دي زیړ اوښان دي نو په ګڼوالي کې په تیز رفتارۍ کې په حرکت کې دا په شان د اوښانو باندې نو یو طرف ته وایي قرآن چې دا سپرغۍ به په شان د بنګلي او بیا وایي دا به په شان د زیړو اوښانو تور رنګو اوښیانو باندې به وي نو دې مفسرینو وجه دا ویلې ده چې دا سپرغۍ چې دا به اولی نو هغه به بیا ځان له وړي وړي کېږي نو د اوښانو په شکل باندې به ساز شي او بعضې مفسرین وایي چې دا تشبیه اصل کې د قصر سره په غټوالي کې ده او د اوښانو سره په رنګ کې ده چې رنګ به داسي او د صفر اصل کې زیړ ته وایي خو دلته ته مراد تور دی ځکه چې دا توروالی هم کله کله زیړوالي ته مایلي مولانا شیخ احمد عثماني داسې ویلي دي چې دا ځکه چې د روایاتو د حدیث نه دا ثابته شوې ده چې د جهنم اور به توري تک تور وي دا هغه انتهایی ګرمۍ ته چې ورسي نو به دا تک تور ساز شوی بیا راسي ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دې ورځ باندې دپاره دروغجنو چې د الله آیاتونو ته د الله پیغمبرانو ته او هر حق او صداقت ته د دروغو نسبت کړي ورته وایي هذا یوم لا ینطقون دا د قیامت ورځ پیژني دا داسې خطرناکه ورځ ده هذا یوم دا هغه ورځ ده لا ینطقون چې خبرې به نشي کولی ولا یؤذن لهم فیعتذرون او نه به دوی ته اجازت ورکړی شي فیعتذرون چې دوی خپل عذرونه پیش کړي
د قیامت ورځ داسې ده چې هلته به څوک خبرې نشي کولی او خاص کر د فیدې خبره به څوک نشي کولی نور پریادونو خو به کوي چغې خو به وایي چې ای الله وسو ای الله غرق شو تباه شو خو هغه خبرې چې پای کې څه فایده وي هغه به دوی نشي کولی یعنی دوی به ګونګیان وي او چاړاګان وي ولا یؤذن لهم نه به ورته دا اجازت میلاو شي فیعتذرون چې دوی الله ته خپل عذر پیش کړي چې الله دا وجه وه ځکه مې ایمان نه و راوړی الله دا وجه وه ځکه مې مونځ نه و کړی الله دا وجه وه ځکه مې زکات نه و ورکړی دا عذرونه دا اجازت به نه میلاویږي چاته دوی به عذرونه کوي ولو القا معاذیره قرآن مخکې ویلي اگر چې دوی به خپل عذرونه پیش کوي عذر چېرته قبلیږي د هر شي یو ټیم دی چې هغه ټیم تیر شي بیا کار نه کیږي دنیا د دې عذرونو د پیش کولو دغه و په دنیا کې چې چا د خپلې ګناه نه الله ته عذر پیش کړه د دې معنا توبه د توبې ویسته او توبه الله قبلوي خدای خو ټیم دی چې هغه ټیم تیر شو بیا نه د چا عذر الله اوري او نه عذر قبلوي ویل یومئذ للمکذبین او بیا الله فرمایي هذا یوم الفصل دا ورځ د قیامت دا ورځ د فیصلو ده په دې ورځو فیصلې کیږي ان کان خیرا په خیر و ان کان شرا په شر د چا اعمال ښه دي ښې بدلې به میلاو شي د چا اعمال او عقاید به تباه دي غرق دي هغه به جهنم ته لاړ شي او بیا الله فرمایي جمعناکم والاولین دا هغه ورځ د فیصلو ده جمعناکم راجمع وکړو موږ تاسو ای موجودو خلکو اول اولین هغه چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي دا ټول به موږ راجمع کړو مخکنی او رستنی پیغمبران او امتونه نیکان او بدان دا ټول به راجمع کړو الله وایي موږ نو چې تاسو موږ ټول راجمع کړو او بیا به ټول یی تاسو خو به دا خبرې م کولې چې قرآن کې به همدا واورېدل چې په جهنم باندې چې کوم دی نو الله تعالی نورلس فرشتې مقرر کړي دي نو په تاسو کې داسې مو چې هغه به راپاڅېده چې د 11 ذمواري زما شوه دا باقي د دې دو انتظام ټول قریشیان نه شي کولی دا 11 خو به زه قابو کړم تاسو خو به دا ګپ هم لګو جمعناکم والاولین راجمع کړه موږ تاسو له او مخکنو ټولو لره فان کان لکم کید فکیدون ځای که نه رامخکې شئ اوس ته به د 11 فرشتو مقابله کې فان کان لکم کید که ستاسو دپاره څه چل او تدبیري د ځان د خلاصولو او د حق د ځان د خلاصولو د جهنم نه که څه تدبیر لرئ څه چل دله درځي څه حیله دله درځي فکیدون نو ځئ هغه حیله او چل وکئ ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دې ورځ باندې دپاره دروغجنو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین انشاءالله دا د بد عملو بد چلنو بیانو ترهیبو دیتا ترهیب وی یره ورکی سبا انشاءاللہ ترغیب دے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انشاءاللہ دعاو کہ یا اللہ منگ قرآن پا اسرارو لطائفو ترجمو باریکو تفسیرون بانی پویا کی دے سر سر اللہ منگ لپدی کامل مکمل عمل کولو توفیق راکی قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت یې تباهي کړي الله زموږ ټول نه راضي شي جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کې
دې کې څونه کمی دی د غیب د خزانو نه یې پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ دا نوی کار موږ د جومات ته د برنډې شروع کړی دی او د جنکو د مدرسې دا چت دی دعا وکړئ چې الله دې کې کم کمی دی د غیب د خزانو نه پوره کړي الله دې کې چې چا هم زموږ سره لاس وکړه الله دنیا او د آخرت عوضونو بدلې وله ورکړي الله زموږ له ټولو نه راضي شي دا کوم کوشش مونږ کوو الله دا د آخرت د نجات دپاره زمونږ یو بهترینه ذریعه وګرځي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة